زمونږ په ملک پاکستان کې دا مسله ده چې مونږ په قومي پالیسو باندې هم سیاست کوو. هغه خبرې چې هغه د قومي سلامتۍ سره تعلق لري، د قومي پالیسۍ سره تعلق لري، مونږ په هغې هم سیاست کوو. لکه لنډ مثال به در درکړم چې نن د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدي اسمبلی کې پاسېده او ویل یې چېرې دا ترهګر خو مونږ نه دي راوستی، دا چې چا راوستی دي وایي مونږ ورته وایي چې هغه د ګوره غر ته راورسېدل، وایي خیر دی. بیا وایي کور ته دغه ته راورسېدل، مونږ ورته وایي چې خیر دی. بیا وایي زمونږ کور ته راورسېدل، مونږ ورته وایي چې اوس هم کور ته راورسېدل. نو د شپې به را ډوډۍ غوسته او که ولا هم نه ورکوله نو وژلو یې، او د سهار به راپسې بیا پولیس راتلل چې وروره تاسو دوی له ډوډۍ ولې ورکړې ده. نو موږ خو په یو دوه کې اریان یو. مسله دا ده چې سهیل افریدي صاحب په دغه ځای کې ولې دوکه کیږي چې کله عمران خان په مرکز کې وزیر اعظم او د تحریک انصاف حکومت او عمران خان د 40,000 ترهګرو د افغانستان نه د راوړلو اجازت ورکولی او دغه 40,000 کسان هغه د افغانستان د پاکستان ته راواړول، خو برابر ترهګر سره د وسلو. نو په هغه وخت کې به تاسو ولې اعتراض نه کوو چې دا کسان مه راړوئ؟ ځکه چې تاسو هغه وخت کې هم تحریک انصاف کوئ که نه، په هغه وخت کې به تاسو ولې اعتراض نه کوو چې وروره دا کسان مه راړوه، دا کسان به دې ځای کې بیا مونږ تنګوي. بیا د هغې نه پس په هغه وخت کې تاسو ولې دا اعتراض نه کوو چې یاره جنرال فیض دا کسان راوستي او دا مونږ تنګوي او د جنرال فیض نه ته مونږ خلاص که. دا هم ولې مطالبه نه کوله؟ تاسو دا مطالبه ولې نه کوله چې کله د پاکستان صدر فیض علوي چې د تحریک انصاف صدر عارف علوي صاحب چې هغه کله 102 خطرناک اشتهاریان د جیرون نه خوشه کولو، نو هغه وخت کې به تاسو اعتراض ولې نه کوو چې تاسو وایئ چېرې دا مونږ نه دي راوستی؟ د عمران خان پر ریکارډ باندې بیان پروت دی، یو نه دوه نه درې، چې انټرنیشنل ادارو له هغه بیانونه ورکړي دي چې دا 40,000 کسان موږ د افغانستان نه راوستله. کله چې طالبان حکومت ختم شو موږ ته ویل چې تاسو د خپل کسان بوځئ، لهذا موږ د خپل 40,000 کسان راوستله او موږ به نور هم راوستله. خو بیا په هغې کې زموږ حکومت ختم شو، نو لهذا د هغوی د آبادکارۍ کار موږ ونه کړی شو. خو داسې ومنله چې 40,000 ترهګر هغه د افغانستان نه راړولي دي. نو سهیل افریدي دې مار دا وایي چې دا چا راړولي دي، چا راړولي دي. نو د خلکو دماغ یا د خلکو دغه خو دونه کمزوري نه دي که نه، د خلکو حافظه خو دونه کمزوري نه ده. خلکو ته یاد دي چې په 2000 دا کسان چا راړولو، د عمران خان راړولو، دا محمود خان دلته وزیر اعلی و هغه په لاس باندې راړولو، جنرال فیض دلته کور کمانډر و د هغه په لاس باندې راړولو، دلته بیرسټر سیف تاسو سره و د هغه په لاس باندې راړولو. نو تاسو نه ولې دونه زر دا خبره هېرېږي چې دا ترهګر چا راړولي دي؟ وایي موږ ورته چغې وایي چې ترهګر راوړي، وایي دوی به وایي چېرې تاسو ګپ لګوئ. دا خو ستاسو په وخت کې راوړېدلي دي، ستاسو په وخت کې راوړېدلي دي. او بیا دغه ځای کې چې کله د عمران خان حکومت ختم شو نو هغوی بیا ټوپک ته لاس کړ او ټوپک ماري یې شروع کړه. اوس دویمه خبره دا ده چې لکه په تیرا کې د اپریشن اجازت، په تیرا کې د اپریشن اجازت صوبایي حکومت ورکړی دی او د سهیل افریدي د صوبې چیف ایگزیکټیو دی، د هغه د لاندې چیف سیکرټري راځي او بیا د هغه لاندې یو بل سیکرټري راځي چې هغه هم په 21 ګریډ کې وي او د هغه نوم دی سهیل خرم او هغه د ریلیف او ریسیټلمنټ او د آبادکارۍ وزیر دی، د سیکرټري دی. هغه یو نوټیفیکیشن جاری کړی دی باقاعده او هغه نوټیفیکیشن کې هغه دا لیکلي دي چې بوی د دوی ټولو خبرې مونږ ومنلې او زه تاله حکم در کومه د صوبایي حکومت په بیهاف باندې چې دا کم کسان د کډه کوي د تیران را کوزیږي، دوی سره به تاسو هر قسمه مرسته کوئ، دوی له به تاسو کمبل هم ورکوئ، دوی له به تاسو خوراک هم ورکوئ، که پیسې سره کمی نو موږ نه به نور هم غواړئ، او که پی ډي ایم ای پکې څه کردار ادا کوي نو هغه به هم تاسو سره په یو پیج باندې وي. دا ټول حکمونه دا تاسو هغه آرډر وګورئ، په هغه آرډر کې دا ټولې خبرې لیکلي دي او لاندې ورته سهیل خرم چې کوم دی نو خپل دستخط هم کړی دی او د هغې یوه کاپي یې چیف سیکرټري ته او یوه کاپي یې وزیر اعلی سهیل افریدي ته هم لیږلې ده.
کمشنر ته مې یو چټۍ لیږلې ده او یو چټۍ د ضلع خیبر ډپټي کمشنر ته هم لیږلې ده او دی هم ورته ویلي دي چې که د نورو پیسو ضرورت وي نو موږ به تاسو له نورې پیسې هم درکوو. مسله د کوم ځای نه جوړه شوه؟ مسله دې ځای نه جوړه شوه چې تحریک انصاف یو پلان جوړ کړ چې یاره په واوره کې ماشومان را روان دي او کار خو موږ بد کړی دی، خو هغوی وایي چې په واوره کې ماشومان را روان دي او په سوشل میډیا باندې باید دوی تصویرونه راځي او خامخا په دې کې به خلک بیا موږ راکاږي چې بهی دا تاسو څنګه د ماشومانو له بندوبست نه وکړه چې په دې یخه یخنۍ کې تاسو را روانول. نو دوی یکدم د دې الزام په فوج باندې ولګو چې دا فوج د تیرا خلکو ته ویلو چې تاسو د دې ځای نه وځئ موږ دلته اپریشن کوو. حالانکه فوج یا وفاقي حکومت داسې یو نوټیفیکیشن دی د صوبایي حکومت خلک وښیي، دا موږ ته یو نوټیفیکیشن وښو، د یو نوټیفیکیشن شوی دی ما ورته وویل چې چا کړی دی او په کوم تاریخ یې کړی دی. نو هغه نوټیفیکیشن دغه سیکرټري صاحب کړی دی، سیکرټري سهیل خرم نوم یې دی او هغه سره مختلف ادارې دي د ریهیبلیټیشن، د سیټلمنټ او د دوباره آبادکارۍ او د ریلیف دا څانګې هغه سره دي. هغه پکې باقاعده چټۍ کړې ده، ډپټي کمشنر سره هغه چټۍ پرته ده، د وزیر اعلی په ټیبل باندې هغه چټۍ پرته ده، د چیف سیکرټري سره هغه چټۍ پرته ده او کمشنر سره هغه چټۍ پرته ده. باقاعده نوټیفیکیشن دی چې وروره دا کار تاسو وکړئ. دغه خلک په رضاکارانه توګه دا رضاکارانه ټکې پکې تقریبا 4 که 15 ځله لیکلي دي چې هغوی په خپله خوښه د تیرانه روزي، خو مهرباني وکړئ تاسو ورسره مرسته وکړئ، ریلیف ورسره وکړئ. له بده مرغه په دغه ځای کې وورې شروع شوې چې وورې شروع شوې نو ځینو خلک په وورو کې ګیر شو، په هغې کې ماشومان مو، په هغې کې زنانه مو، د هغوی بیا په سوشل میډیا باندې تصویرونه هم رالل. د هغې نه پس بیا تحریک انصاف پړه کې دا سوچ وکړو چې اوس خو به دا خلک موږ پسې کنځل کوي. نو هغوی بیا دا لوبه جوړه کړه چې وروره دا خو موږ نه دي کړی، دا خو فوج دوی ته ویلو چې شابه علاقه خالي کړي. حالانکه یو ثبوت ورسره دونه نشته چې فوج ورته کله ویلو چې دا علاقه خالي کړي، یو ثبوت ورسره دونه نشته چې پولیس ورته کله ویلو چې دا علاقه تا خالي کړي، تاسو خالي کړي. وفاقي حکومت ورته کله ویلو چې دا علاقه تاسو خالي کړي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ورته ویلو، باقاعده ډپټي کمشنر ورسره معاهده کړې وه د ضلع خیبر. نو دا ضلع خیبر کې چې څونه انتظامیه ده، که هغه چیف سیکرټري نه واخله د لاندې پورې دا ټوله د چیف ایگزیکټیو سهیل افریدي ماتحت دي او د هغوی د اجازت نه بغیر هغوی دستخط هم نشي کولی. لہذا دا د هغه په خوښه باندې شوي دي، په وینا باندې شوي دي. نو لہذا اوس دا خبره پته خو لګېده چې دا فیصله چې کومه ده نو دا صوبایي حکومت کړې وه او صوبایي حکومت پکار دی چې اوس دا بلیم گیم پرېږدي او سیاست یې پرېږدي. هغه ویره دوی وي ما بدناموي او بیا به خلک وایي چې دا اپریشن ده کړی دی او ما خو نه دی کړی او موږ خو خلکو ته وایو چې موږ اپریشنونه نه کوو، خو دغه دی اوس دوی موږ خلکو ته بربنډوي چېرې دا اپریشنونه خو موږ دوی په خوښه کوو. نو هغه سره د خپل سیاسي پوزیشن غم دی چېرې زما سیاست په خراب شي. نو خدای دې بیخ د سیاست وباسي. په دې وخت کې دغه د تیرا خلکو لا رسېدل پکار دي، د تیرا خلکو لا ورتلل پکار دي. د تیرا د خلکو صرف اوس هلته فوج دی چې د تیرا خلکو ته لارې هم صفا کوي، خوراک څښاک هم وله ورکوي، ډوډۍ هم وله ورکوي، کمبل هم وله ورکوي او ګاډي چې کوم ځای کې نښلي هغه وله روباسي او لاندې وله خپل ځای ته رسوي. نور زمونږ دغه ځای کې صوبایي انتظامیه چې کومه ده نو هغه هیڅ وجود نه لري. نو په کار خو دا ده چې سهیل افریدی دا ټول خبرې پرېږدي، دا ټول پړشمار خیر د موږ بیا وروسته یو بل سره کولی شو. لومبۍ خو تاسو له دا په کار دی چې وزیر اعلی صاحب د دستې کې ځان تیرا ته ورسوي، ځان د جمرود ته ورسوي، ځان د باړۍ ته ورسوي، ځان سره د وزیران بوزي، ځان سره د سیکرټریان بوزي، ځان سره د مشینرۍ بوزي، ځان سره د بلا سامانونه یوسي، د خوراک کمبل د ځان سره یوسي، نور تنبوان د ځان سره یوسي، بلا شیزونه د ځان سره یوسي او د تیرا خلکو له د ریلیف ورکي. دغه بله ټول نه غټه خبرې دا کار که سهیل افریدي صاحب وکړو ته په خدای ښه نو که چې له ټول نه ضروري کار اوس ګوره دغه دی د انساني همدردۍ نه هم لږ کار والی که نه یار. په هر کار کې خو به سیاست نه کوی که نه، لږه انساني همدردي خو هم په ځان کې را پیدا کړې.
نور خبره به خیر دی بیا وروستو سره به حساب کتاب یو بل سره تاسو وکړئ که نه چې چا څو کړل او چا څو کړل او چا څو کړل خو اوس خو د انساني همدردۍ دا کار ادا کړی د خلکو د امداد وکړي او د خلکو له ریلیف ورکړي نور خبره بیا تاسو کوو خو اصل پاکستان په فوج باندې دونه ناروا الزام لګول چې کوم دینو دام د صوبې وزیر اعلی سره نه خي چې هغه دونه یو ناروا الزام په خپل فوج باندې لګي نو ستاسو مطلب دی چې دا که خپل فوج کمزور کول غواړي ته خپل فوج نه د تیرا خلک او د نورو قبایلی علاقو خلک د خپل فوج نه خپه کول غواړي هم هغه فوج چې هم هغوی به حفاظت کوي تا خو په خپل وې کنه چې موږ لا به ترهګر رااله نو د شپې هم په ډوډۍ وخوړه ځکه چې وی ټوپک په لاس کې او په زور به راته وی چې ډوډۍ را باندې وخوره نو تا خو په زور ډوډۍ خوړه تا نه په زور ډوډۍ خوړه د دې ټولو خلکو نه په زور ډوډۍ خوړه او صبر سحر بدن صرف د تپوس بیو کو چې لکه بیګا دا کسان راغلو تاسو په ولې ډوډۍ خوړلې ده نو که دغه امنیتي ځواکونه هم دنه اخوا شو دغه فوج هم دنه اخوا شو نو بیا خو بدنه یوازې ډوډۍ نه خوري بیا بدنه چیمسکی بیا بدنه ډوډۍ هم خوري بیا بدنه کورم نیسی بیا بدنه دیرم نیسی بیا به ته وایي چې وروره اوس ټوپک راواله ته به موږ سره ډزېږي په دې خبرو ځان پیکا بیا یې صرف په ډوډۍ خو نه پرېږدي یو ځل چې دوی کور ته راشي که نه نو بیا دا چې اور له راشي نو بیا د کور میرمنې شي په دې خبره ځان پیکا نو د پاکستان فوج بدنامول په دې وخت کې داسې دي لکه هندوستان او افغان طالبانو سره په یو پیج باندې کېدل نو سهیل افریدي صاحب دا کار مکوه او جذباتي خبرې مکوه او ته دا مو وایه چې د خلکو حافظه دونه کمزورې ده چې یاره دا 40 زره ترهګر دوباره د افغانستان نه چا راوستیو او څنګه راوستیو نو په کار دی چې لږ حافظه ستا کار کوي او دونه هم سړی لکه دونه هم سترګې نه دي په ټول په کار که نه چې یو کار په خپله کړی دی په بل باندې لکه څنګه وراړی که نه نو دومره هم سترګې نه دي په ټول په کار او دومره خلک د دې 80 کال هم نه دي شوی چې خلکو ته نه دي یاد دا د 2021 او 22 میلادي کال خبرې دي تاسو دونه لرې خبرې خو نه دي چې خلکو ته یاد نه دي او د عمران خان هغه بیانونه باقاعده په ریکارډ باندې پراته دي نو دا عمران خان راړولو او عمران خان چې کوم کسان راړولي دي دا ډېر پر راړولو چې په پاکستان کې به دونه افراطفری جوړ شي چې د پاکستان فوج به دې ته مجبور شي چې ما به بیا په اقتدار کې راولي خدا ارمان به داغه پوره نشي دا ترهګر به د پاکستان د فوج پرکای یو په یو به د وجنی او رد پاکستان نه به د اوباسي او که تاسو د دغه ترهګرو ته خوشحاليږي چې دا خو راغلي دي او موږ له دوباره په پاکستان کې حکومت راولي او یا براله افغان کډوال دوباره په پاکستان کې حکومت راولي نو په دغه ټال باندې مزانګي په دغه ټال باندې مزانګي موږ په ټولو خبرو پیو موږ هم سم ماشومان نو یار وختم سپین کړی دي سودونه ماشومان خو نه کنه په دې خبرو باندې پیګو چې دا کسان تاسو ولې راوستي دي او ولې ساته او د کم مقصد د پاره استعمالوي او په خلکو کې ځانم نه بدناموي او ترهګرو تم ځان نه بدناموي ځکه چې هغوی خو د باندې بیا را لګي هغوی خو د تاسو هم نه کوي نو لکه هغوی تم ځان نه بدناموي چې نه نه وروره تاسو ته خو موږ څه نه وایو دا خو درته پوه وایو موږ خو راته څه نه وایو نو په دې ټولو خبرو باندې صاحب موږ پیګو ټولو خبرو باندې پیګو چې لکه تاسو یریږئ هغوی ته ځانم نه ښکاره کوئ او دلته په عوامو کې ځان نه ښکاره کوئ عوامو ته هم دا وایي چې وروره دا خو موږ نه موږ دې خبر یو دا خو فوج دا کار کړی دی حالانکه ستاسو هغه لیکل چې کوم دي نو دغه پراته دي سهیل خرم نه تاسو کا داغه نوټیفیکیشن رو باسه د دسمبر پاتې 28 منټه باندې کړی دی راوي باسه هغه نوټیفیکیشن ټول خلکو سره پروت دی نو لہذا نور ټول خبره پرې ده او د تیرا د خلکو امداد وکړي د تیرا د خلکو مرسته لزان ورسوي او چې سونم د لاس امداد کیږي هغه سره امداد وکړي